أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دي آیات نمبر 233 دویم سپارہ سورہ بقرہ. دی آیاتونو کې الله پاک جل شانه د رضاعت مسله بیان کړې ده. د دې نه مخکې د طلاق مسلې هغه احکامات بیان شو او د دې نه وروسته بیا هم د طلاق احکامات دي. په دې منځ کې الله پاک جل شانه د رضاعت یعنی په بچی باندې د پیوس کولو احکامات ذکر کړل. ځکه د دې لپاره چې کله طلاق واقع شي نو طلاق واقع کېدو نه وروسته د بچی د پیو ورکولو په دې باندې به جنگ جګړې کېدې په هغه زمانه کې. نو د هغې لپاره الله پاک جل شانه معتدل احکامات راولېږل چې نه په ښځې ته تکلیف وي نه په سړي ته تکلیف وي. نو دې کې دا مسلې بیانېږي. الله فرمایي والوالداتو او میندې یرضعن پکار د چې پی اوس کوي اولادهن په خپل اولاد باندې په خپلو بچو باندې حولین کاملین 2 کاله کاملین پورا. لمن اراده دا حکم د هغه چا د پاره دی لمن اراده د هغه چا د پاره اراده چې غواړي ایتم دا چې پوره کی الرضاعت موده د رضاعت. یعنی دا حکم د هغه چا د پاره دی چې هغه موده د رضاعت دا چې کوم دی پوره کی. نو د بچی چې کوم دی 2 کاله پیس کول دا د بچی حق دی او پی ورکول دا د مور حق دی. نو 2 کاله به پی ورکي. نو که د 2 کالو نه سیوا د امام ابو حنیفه د دې نه چې کوم دی خبره معلومیږي چې په د مور باندې پیس کول یا مور باندې پی ورکول بچی لا دا چې کوم دی واجب دی. دا د مور حق دی، د دې بچی حق دی په مور باندې چې دا مور د خپل بچی ته پی ورکي. دا د مور حق دی. کو مور د شرعي عذر نه علاوه مور ته عذر نشته دی او دا مور د خپل بچی ته پی نه ورکي نو دا مور یې ګناهګار په شرط دی چې دا مور د پلار په نکاح کې طلاق ورته نی ورکړي مدت عدت چې کوم دی ختم شي. نو 2 کاله به چې کوم دی دا پیس کی. هغه د 2 کالو نه سیوا د امام ابو حنیفه رحمه الله د دین دا مسله هم ثابتېږي چې 2 کاله پی ورکول پکار دي. خو کو چا د 2 کالو نه سیوا پی ورکړل یعنی 2 کالو پورې نو امام ابو حنیفه رحمه الله د قرآن د بعضې نورو آیاتونو او د احادیثو په بنا باندې هغوی فرمایي کو چا 10 میاشتې یعنی 2 کاله پی بچي له ورکړل دا هم ټیک دي. کو د عذر په بنیاد باندې د بچی کمزوري وو یا بله څه مسله وه او د مور ورله د عذر په بنیاد باندې 2 کاله پی ورکړل دا مور یې پې ګنهګاره نه ده او مسلې د رضاعت پې هم ثابتېږي 2 کالو پورې. او که د 2 کالو نه سیوا چا پی ورکړل خو بیا بالاتفاق حرام دي. یعنی 2 کالو نه سیوا د ټولو امامانو په نیز باندې پی ورکول بیا حرام دي. 2 نه تر 2 پورې اختلافي خبره ده او د 2 نه وروسته د ټولو امامانو په نیز باندې بالاتفاق پی ورکول خپل بچی له حرام دي. او احکام د رضاعت په هم نه ثابتېږي. احکام داسې چې یو سړي چې کوم دی پردي ماشوم له د 2 کالو
په دوران کې پی ورکړل نو دا بچی داسې شو لکه د دې ښځې خپل بچی چې د دې ښځې د ټولو لونو سره وروسته مسلې را روانې دي د دې ښځې د ټولو لونو سره د دې هلک بیا نکاح نه کېږي او دغه رنګې که دا جینۍ وي نو د دې ښځې د ټولو زامنو سره د دې نکاح نه کېږي. نو د رضاعت مسله چې کوم دی نو تر 2.5 کالو پورې خو ثابتېږي خو که یو ماشوم له یوې مور د 2.5 کالو نه وروستو پی ورکړل نو د دې رضاعت نه ثابتېږي دا بیا د مور نشي کېدلی. نو دلته الله فرمایي والوالداتو او میندې یرضعن پکار دي دوی له چې پی ورکي اولادهن خپل اولاد له حولین کاملین 2 کاله. خو دا حکم د چا د هغه چا دپاره دی لمن د هغه چا دپاره اراده چې غواړي ایتم دا چې پوره کی الرضاعة موده د رضاعت موده د رضاعت 2 کاله ده. وعلى المولود له او وعلى المولود له او د دې مولود په پلار باندې یعنی د دې بچي په پلار باندې رزقهن رزق یعنی خوراک سکاک دا د دې بچي په پلار باندې دی. رزقهن دا په دې بچي باندې د بچي په پلار باندې دی. وکسوتهن او دغه رنګي کپړې جامې د دې ښځو دا هم چې کوم دی د بچي په پلار باندې دي بالمعروف د دستور مطابق. د دې نه بله مسله ثابتېږي چې د ښځې د ماشوم له پی ورکول دا په ښځه باندې واجب دي. ماشوم له پی ورکول خپل بچي له دا په ښځه باندې واجب دي دا د ښځې حق دی. او دغه رنګې د ښځې له جامه پیزار خوراک سکاک د دې ټول ضروریات پوره کول دا د دې بچي د پلار حق دی یعنې دا په خاوند باندې دي. یعنې بچي له به پی دا ښځه چې کوم دی ورکوي خپله مور به ورله ورکوي او د بچي د مور له د بچي د پلار چې کوم دی د ښځې دا خاوند د دې کپړه د دې پیزار د دې ټول ضرورت دا به خاوند پوره کړي. یعنې خرچه په خاوند باندې ده او بچي له پی ورکول دا په ښځه باندې. خو بالمعروف کې دی ورسره د دې وجې نه ولګو چې د دستور مطابق نو که سړی مالداري نو ښځې له به خرچه د مالدارۍ ورکوي او دغه رنګې که غریبي نو د غریبۍ به ورکوي او که نه درمیانۍ نو متوسط یعنی که مالداري نو د مالدارۍ خرچه به دواړه کوي. د مالدارۍ څنګه چې مالداران کپړې اغوندي هغه شان کپړه به دې ښځې له کوي هغه شان خوراک به ورله ورکوي. که سړی درمیانۍ یعنی دواړه درمیانۍ نه مالداران او نه غریبان نو بیا د دې خرچه هم درمیانه ده. خرچه به هم درمیانه کړي چې متوسط او درمیانه خلک څنګه خوراک او سکاک کوي څنګه کپړې اغوندي دغه شان پې واجب په سړي باندې. او که دواړه چې کوم دی غریبانان نو بیا په دواړو باندې یعنې په سړي باندې بیا د غریبۍ خرچه واجب ده. څنګه کپړې چې غریبانان اغوندي نو دغه شان کپړې به د خاوند دې ښځې له کوي. څنګه خوراک چې غریبانان کوي نو دغه شان پې واجب هم که دی غریب دی ښکلې خرچه ورکړه نو مسله پکې نشته دی خو واجب په ده باندې د غریبۍ ده چې دی غریب دواړه غریبانان دي. وعلى المولود له او د مولود په دې پلار باندې یعنې د بچي په دې پلار باندې رزقهن خوراک سکاک دی د دې ښځو وکسوتهن او کپړې دي د دې ښځو بالمعروف د دستور مطابق. لا تکلفو تکلیف په نشي ورکولی نفس یو نفس ته الا وسعها مگر د هغه د وس مطابق الا وسعها مگر د هغه د چې څومره ول الله وس ورکړل د هغه شان خرچه وکړي. لا تضار او تکلیف په نشي ورکولی والدتن مور ته بولدها په خپل بچي سره ولا مولود او نه پلار ولا مولود له او نه پلار ته بولده په خپل بچي سره. یعنې داسې به نه کوي نه به دا پلار دی خپلې ښځې ته پلار د دې بچي مور ته یعنې خاوند به دې ښځې ته په دې بچي سره تکلیف نه ورکوي او دغه رنګې دا مور به هم په دې بچي سره پلار ته تکلیف نه ورکوي. څه مطلب مطلب دا دی چې دا پی په دې مور باندې واجب دي دا د بچي حق دی. نو که دا مور روغه موټه وي او بیا هم پی نه ورکوي چې دا خو دا پلار هم دا بچي خو یوازې ما نه دی راوړی دا خو زما د خاوند ما سره په شریکه دی صرف زه به وله پی ورکوم دا وله پی نه ورکوي بس دا خاوند به وله دیانه نیسي هغه به وله پی ورکوي. نو که دا روغه موټه وي نو د خاوند ته به تکلیف نه ورکوي ځکه چې خاوند وله دیانه نیسي هغه له پیسې ورکوي نو خاوند ته تکلیف دی که نه. نو که دا مور د دې بچي روغه موټه وي او بغیر د شرعي عذر نه دا انکار کوي نو دې لپاره جایز نه وي دا ګنهګار ده دا د دې بچي حق هم وي او خاوند ته تکلیف هم ورکوي. نو الله وایي چې خاوند ته به دې باندې تکلیف نه ورکوي او دغه رنګې دا خاوند به دې خپلې ښځې ته به دې بچي باندې تکلیف نه ورکوي. اوس کو دا ښځه د شرعي عذر یې دې ته د دې پی نه
یا څه بله مسله او دې ته ډاکټر وي چې خپل بچي ته به پی نه ورکوي او دا ښځه د شرعي عذر د وجې نه پی نه ورکوي او خاوند یې په زور مجبوره کوي چې نه دا پی به دې ورکوي دا پی به دې بچي له ورکوي نو مور ته پې تکلیف میلاویږي نو الله فرمایي چې دا خاوند به هم د خپلې ښځې ته به دې بچي سره تکلیف نه ورکوي او نه به دا ښځه چې کوم دی خاوند ته به دې بچي سره تکلیف نه ورکوي یعنې دواړه به د یو بل سره ښکلې معامله کوي خو داسې مسلې چې بچی دی او دا بچی د بلې زنانه تی هم نه اخلي او نور پی هم نه خوري نور خوراک هم نه خوري او دا بچی خرابېږي نو بیا پلار په دې ښځه باندې زبردستي کولی شي په زور ولا د ښځې دا پی چې کوم دی ورکولی شي اگر کو بیا ښځې ته په دې کې تکلیف وي او که بچی ښځې ته تکلیف دی او یو د ډاکټر ویل دی چې پی به نه ورکوي یا د دې دا پی د دې بچي دپاره مضر دي نقصاني دي نو بیا به دا سړی په دې صورت کې چې د ماشوم له به زنانه نیسي بله او هغې له به پیسې ورکوي په شرط د دې چې د ماشوم د بل چا تی اخلي او نور څه خوراک د ماشوم ته میلاویږي او که نه میلاویږي نو بیا پې سړی زبردستي کولی شي نو لا تکلف تکلیف په نه ورکوي نفس لا تضاره تکلیف په نشي ورکولی او ضرر به نشي ورکولی والدتون مور ته بولدها په خپل بچي سره یعنې دا پلار به د مور ته په بچي سره تکلیف نه ورکوي څه مطلب چې د دې تشریع عذر دی او دا خپل بچی یا د دې پی چې کوم دی نشته دی او پلار یې چې کوم دی په زور مجبوره کوي چې د بچي له پی ورکوي نو داسې به نه کړي ولا مولود له بولده او نه به پلار ته تکلیف ورکوي بولده په خپل بچي سره چې مور یې خو روغه موټه ده دا ورته وایي چې دغه وله راوړه سیریلیک وله راوړه زما صحت خرابېږي نو په پی ورکولو د ښځې صحت نه خرابېږي بلکې ښایسته کېږي طبیبانو لیکلي دي چې کومه مور ښه صحتمنده ده دا بیا هم بچي ته پی نه ورکوي نو د دې نه ډېر مرضونه چې کوم دی دې ته لګېدلي شي ولا مولود له او نه به پلار ته تکلیف ورکوي بولده په خپل بچي سره وعلى الوارث او په وارث باندې مثل ذلک دک شانتې نه نفقه ده د دې نه بله مسله ثابتېږي چې کله د سړي پلار مړ شو د یو کس یتیم پاتې شو نو د دې یتیم خرچه به څوک اوچتي د دې یتیم خرچه به څوک اوچتي وعلى الوارث په وارث باندې مثل ذلک دغه شانتې نه نفقه نو د ماشوم له به نان نفقه د محرم وارث ورکوي چې چا سره نکاح نه کېږي مثال یو سړی مړ شو د هغه ماشوم بچی پاتې شو نو د دې بچي کو نیکه نو د ټولو نه زیات حقدار دا دی چې نیکه ته د خرچه اوچته کړي مور او نیکه به چې کوم دی خرچه اوچتي او دغه رنګې کو دغه نی نو رور او خور پاتې شي نو دا رور او خور به د دې بچي خرچه چې کوم دی اوچتي وعلى الوارث او په وارث باندې مثل ذلک دغه شانتې نان نفقه د دې بچي فإن اراده پس کو چرې دواړه یعنی مور او پلار غواړي فسوالا د پیو نه پرې کول د دې ماشوم عن تراض منهما د دواړو پر رضامندۍ باندې وتشاور او د دواړو په مشورې باندې فلا جناح علیهما بیا په دواړو باندې هیڅ ګناه نشته او د دوو کالونو مخکې مور او پلار مشوره وکړي او دواړه پرې راځي چېرې دا بچی د تیره صبرو د دوو کالونو مخکې بچی صحتمند دي یا بلې څه مسلې مور ته څه مسلې نو که د دوو کالونو مخکې دواړو په رضامندۍ په خوشحالۍ باندې بچی صبر کړو نو په دې کې په دواړو باندې ګناه نشته زیات نه زیات مدت یې 2 کاله دی یا 2.5 کاله دی خو که د دغې نه مخکې د مدت نه مخکې ښځې او خاوند دواړو مشوره وکړه دواړو په صلاح باندې دا بچی صبر کړو بیا پکې څه دغه نشته ګناه نشته دی فإن اراده پس کو چرې دواړه غواړي یعنې مور او پلار غواړي فسوالا د پیونه پرې کول د دې بچي عن تراض منهما د دواړو په رضامندۍ باندې وتشاور او د دواړو په مشورې باندې فلا جناح علیهما نو بیا هیڅ ګناه نشته په دې دواړو باندې اگر کو مدت نه 2 کالونو مخکې صبر کو وان اردتم کو چېرې تاسو غواړئ ان تسترضعوا دا چې تاسو دایڼې ونیسئ اولادکم خپل اولاد لا فلا جناح نو هیڅ ګناه نشته دی علیکم په تاسو باندې اذا سلمتم هر کله چې تاسو حواله کوئ ما هغه څه آتیتم چې تاسو ورکول مقرر کړي دي بالمعروف د دستور مطابق او ښځه خاوند دا صلاح وکړي چې یاره د بچي له چې کوم دی دایڼه نیسو دایڼه چې پی وله ورکړي د مورې څه مسلې یا څه بله مسلې نو که دوی په دواړو په مشورې سره دایڼه ونیسله دایڼې له به خرچه چې کوم دی بیا پلار ورکړي خو شرط پکې دا دی چې څومره یې مقرر کړي او کم ټیم یې ورته خولي دایڼې ته نو اکه پیسې به په هغه ټیم باندې هم ورکړي ټال مټول به پکې هم نه کړي او چې کمو باندې خبره کړي اکه ور پیسې به ورکړي کمې پیسې به نه ورکړي دغې دایڼې له کم لکه حضرت حلیمه رضی الله عنها نبی علیه السلام رضاعي مور ده نبی علیه السلام له 2 کاله چې کوم دی پی ورکړي حضرت حلیمه رضی الله عنها نو مخکې زمانو کې خاص کر په عربو کې دا دستور
چې کله به ماشوم پیدا شو نو هغې له به رضاعي مور چې کوم دی کتله په پیسو باندې هغه ښځې به ورله پی ورکولو او د دې ماشوم پلار به چې کوم دی هغه ښځې له پیسې ورکول د پیو په بدله کې. نو خبره به یې توی کړه چې دوره پیسې به در کوم د میاشت اعتبار سره د کال اعتبار سره یا د 2 کالو په اعتبار سره. نو هغه پیسې به مقرر کړي هغه پیسې به په هغه نیټه باندې بیا ورکولې. نو دلته هم الله فرمایي چې معامله به صفا کوئ چې کمې پیسې دې مقرر کړي د دې بچي د پیو دپاره ښځې دپاره د بلې ښځې دپاره خپلې دپاره نه خپلې ښځه پیسې نشي اخیستې تر هغې پورې چې تر څو پورې دا د سړي په نکاح کې ده. هو کو چېرته دا د سړي د نکاح نه ووتله او عدت یې ختم شو نو بیا د دې په دې ښځې خرچه هم په خاوند باندې نشته دی او دې ښځې له پی ورکول هم خپل بچي له نشته دی. او که ورکوي یې نو که د خاوند نه د پیسو مطالبه وکړي د معاوضې چې ماله به دوره پیسې راکړم د خاوند به ورله ورکړي په شرط د دې چې د ضرورت د حق د دغه نه زیاتې نه وي. مثال چې په عام طور کم ریټ وي د پیس کولو په هغه وخت کې به ټولو ښځو چې کوم دی پیس کول نو چې عام طور کم ریټ وي د هغې نه سیوا به نه هلي که د هغې نه سیوا هلي نو پلار ته بیا دا اختیار شته دی چې دا خپل بچی د دې نه راولي د دې خپلې مور نه د طلاقو نه وروستو او بل چا له ورکړي چې ته ورله پی ورکړه او که نه عام چې کوم ریټ دی په هغې ریټ باندې دا سکوي په خپل بچي باندې پی د پلار د دې خپل خاوند نه زوړ خاوند نه پیسې اخیستلی شي. وان اردتم که چېرې غواړئ تاسو ان تسترضعوا دا چې تاسو دایونې ونیسئ اولادکم خپل اولاد له چې هغوی پې پیوس کړي نو فلا جناح علیکم نو هېڅ ګناه نشته په تاسو باندې اذا سلمتم او هر کله چې حواله کوئ تاسو ما هغه څه آتیتم چې تاسو ورکول مقرر کړي دي تاسو کوم خبره کړې ده بالمعروف د دستور مطابق واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا وپوهه شئ چې ان الله بېشک الله تعالی بما په هغه څه تعملون چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی. یعنې تاسو چې څه کوئ کومه معامله کوئ په دې ټولو معاملو په باطني او په ظاهري څیزونو باندې الله پاک خبردار دی. والوالدات او میندې یرضعن پکار دي دوی چې پی اوس کوي اولادهن په خپل اولاد باندې حولین کاملین 2 کاله پورا لمن د هغه چا دپاره اراده چې اراده کړي وي او غواړي ایتم دا چې پوره کړي الرضاعة مدت د رضاعت یعنې 2 کاله. وعلى المولود له او د بچي په دې پلار باندې رزقهن رزق ته خوراک سکاک ته د دې ښځو وکسوتهن او کپړې دي د دې ښځو بالمعروف د دستور مطابق. لا تکلف تکلیف په نشي ورکولی نفس یو نفس ته الا وسعها مگر د وس مطابق چې دې څومره وس وي د ده څومره وس وي. لا تضار او تکلیف په نشي ورکولی والدتن مور ته بولدها په خپل بچي سره ولا مولود او نه ولا مولود له او نه پلار ته بولده په خپل بچي سره وعلى الوارث او په وارث باندې هم مثل ذلك دغه شان نفقه ده چې کله پلار وفات شو نو بیا د دې چې کوم وارثان محرم وارثان دي نو هغوی باندې بیا نفقه دا چې کوم دی د میراث په اعتبار سره واجب ده. یعنې که کله دا ماشوم وفات شي او د ده په میراث د نه کوم مال پاتې شي نو په کوم اعتبار سره ته د ده وارثان پکې شریک د ده مال اخلي نو چاته 4 حصه میلاویږي چاته 9 میلاویږي چاته 8 حصه میلاویږي نو په دغه اعتبار سره به دې خرچه هم د دې ماشوم برداشت کړي چې څومره د ماشوم په مال کې دي علي چې دې کله وفات شي د کم مال پاتې شي ته چې کوم دی میراث وي نو دغه میراث کې چې دې کومه حصه علي نو په دغه اعتبار سره به دې د ماشوم خرچه هم برداشت کړي. وعلى الوارث او په وارث باندې هم مثل ذلك دغه شان نفقه واجب ده. فإن اراده پس کو چرې دواړو اراده وکړه یعنې ښځې او خاوند فصالا د بچي د پی پرې کولو عن تراض منهما د دواړو په رضامندۍ سره وتشاور او د دواړو په مشورې سره فلا جناح علیهما نو بیا هیڅ ګناه نشته په دواړو باندې بیا په دې حالت کې هیڅ ګناه نشته چې دې 2 کالو نه مخکې صبر کړي. وان اردتم کو چېرې غواړئ تاسو ان تسترضعوا دا چې تاسو دایونې ونیسئ اولادکم خپل اولاد لا فلا جناح نو هیڅ ګناه نشته علیکم په تاسو باندې اذا سلمتم او هر کله چې تاسو حواله کوئ ما هغه څه آتیتم چې تاسو ورکول مقرر کړي دي یعنې کومې پیسې کوم څیز خو مقرر کړي دي د پیو په بدله کې بالمعروف د دستور مطابق داسې چې کم ټیم دې مقرر کړي هغه ټیم له به هم ورکړئ څومره پیسې چې دې مقرر کړي هغې به کمې هم نه کوئ. واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله چې بېشک الله تعالی بما په هغه څه تعملون تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی. والوالدات او میندې یرضعن پکار دي چې دوی پی اوس کوي اولادهن په خپل اولاد باندې حولین کاملین 2 کاله پورا لمن د هغه چا دپاره اراده چې غواړي ایتم دا چې پوره کړي الرضاعة مدت رضاعت
وعلى المولود له او د بچی په پلار باندې رزقهن خوراک سکاک ته د خزو وکسوتهن او کپڑی د دې خزو بالمعروف د دستور مطابق لا تکلف تکلیف پنشي ورکول نفس یو نفس ته الا وسعها مگر د هغه د وس مطابق لا تضار تکلیف پنشي ورکول والدة مور ته بولدها په خپل بچی سره ولا مولود له او نپلار ته بولده په خپل بچی سره وعلى الوارث او په وارث باندې هم دي مثل ذلك د دې پشان نفقه فإن ارادا پس کو چری دواړو اراده کړی وي فإن ارادا پس کو چری دواړو غواړي یعنی مور او پلار غواړي په سوالند بچی د پيو صبرول پرې کول عن تراد منهما د دواړو پر ځامندای باندې وتشاور او د دواړو په مشورې سره فلا جناح نو هیڅ ګناه نشته علیهما په دې دواړو باندې وان اردتم کچری غواړی تاسو ان تسترضعوا د تاسو دایونی ونیسئ اولادکم خپل اولاد لا فلا جناح نو هیڅ ګناه نشته علیکم په تاسو باندې اذا سلمتم هر کله تاسو حواله کوئ ما هغه سو آتیتم چې تاسو ورکول مقرر کړي دي بالمعروف د دستور مطابق واتقوا الله او یریږئ د الله نه واعلم و پوه شئ ان الله چې بېشک الله تعالی بما په هاسو تعملون چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين سمونغ أوي سوور الله ممتن عمل كل توفيق وطاقت راكي إله العالمين موسوي إله العالمين خالص تخبل رضا وغرزي الله خپل دربار الهي قبول ومنظور کی إله العالمين زمونږ د ټولو راضي شي هغه پورې موږ مرګ مراوي در څو زمونږ راضي شي الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي الله مونږ ټول د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي الله مونږ ټول په قرآن باندې پوهه کړي اله العالمین مونږ ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الله څومره حاضرین چې ټول کامل مغفرت نصیب کړي یا زموږ څومره رشتہ داران مور او پلار وفات شوي دي ټول ته کامل مغفرت نصیب کړي الله کو مغفرت ته ورته کړي درجات بلند کړي اله العالمین د دې قرآن د دې درس ثوابونه هغوی ته ور ورسوي اله العالمین حاضر مجمع کې څومره بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستعمره ورکړي اله العالمین څومره قرضداري قرضونه اخلاص کړي الله څومره پریشانه حالي پریشانه ختم کړي څومره نه حق بندیوان د بند نه آزاد کړي الله څومره خلق اولاد دشته نیک او صالح اولاد ورته ورکړي اله العالمین چاته د اولاد ورکړل نیک او صالحان ورته لوي کړي اله العالمین د کوم خلق اولاد نافرمانه دي فرمان برداري وګرځي اله العالمین ټول بیماران ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي کوم نور کاکا بیمار دی او هغه اپریشن کړل اله العالمین د هغوی د خپل بچو د پاره او د نیکو اعمالو د پاره روغ موټ کی صحت کامله عاجله مستعمره وته ورکي الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کی په وخت ځن کدن د زړه په سید اکثر په جبه زموږ د کلمه چالو کی لا اله الا الله محمد رسول